الله الرحمن الرحیم. یو داسې عمل چې د هغې د وجې نه انسان ته په دنیا کې هم فایده رسي، دنیوي، په دنیا کې هم دته محبت حاصلیږي، په دنیا کې هم دته عزت حاصلیږي، ورسره په آخرت کې هم د ده دپاره د ثواب ذریعه ګرځي. اوس دا عمل کم یو دی؟ په حدیث مبارک کې راځي د سیدنا ابو مسعود انصاري رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. هغه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې یو انسان د الله د رضا دپاره او د ثواب په نیت باندې په خپل اهل او عیال باندې خرچه کوي، نو په دې خرچه باندې دته د صدقې ثواب ملاوي. اوس دې ځای کې انسان د ځان سره سوچ وکړي چې یو طرف ته زه دا پیسې ورکومه، زه د اهل او عیال باندې خرچه کومه، نو ماته دنیوي فایده هم حاصلیږي، ځکه دا خو زما په ذمه باندې هم لازم دی چې زه به د دې خرچه اوچتوم. نو دنیوي فایده دا ده چې زما خرچه هم اوچته شوه، زما په ذمه باندې چې کوم فرض و کوم واجب و هغه واجب هم ما ادا کړ. دارنګې چې کوم د اهل او عیال له طرف نه مینه ده، محبت دی، عزت دی، احترام دی، هغه هم ماته حاصل شو. ورسره چې ما په دې کې د الله تعالی د رضا او د نیکۍ او نیت هغه خپل ذهن کې راوسته او نیت مې وکړ، نو ماته په دې کې هغه د صدقې ثواب هم ملو شو. نو دنیوي فایده هم ورته ملو شو او اخروي فایده هم ملو شو. د دې د وجې نه انسان باندې هم لازم دی هغه به د خپل اهل او عیال خرچه سرته رسوي. خو چې ته خرچه کې په خپل اهل او عیال باندې، نو ته په دغه ځای کې هغه په دې کې نیت د ثواب وکړه چې الله په دې په مقابله کې ماته ثواب راکړي. دنیوي مقصد به دې هم ترسره شي، آخرتي کې هغه چې کوم نیکي ده او فایده ده هغه به هم